بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو، کله چې ماشوم منګه په اعراب بالحرف او اعراب بالحرکت باندې پوهه کو، نو تدې نه پس په ماشوم منګ چې کوم دی نو اعراب تقدیري ته راولو. چې اعراب تقدیري باندې به پوهه کو چې بچي اوس د معرب په قسمونو کې یو قسم چې کوم دی نو اسم مکسور دی. اسم مکسور ورته ساده وایو چې هغه اسم چې د هغې په آخره کې کړه زبر راغلي لکه موسی، دې ته اسم مکسور وایي. د دې اعراب به موږ څنګه وایو؟ حالت رفع میں ضمہ تقدیر کے ساتھ موسی، حالت نصبی میں فتح تقدیر کے ساتھ موسی، حالت جری میں کسرہ تقدیر کے ساتھ موسی. د دې اعراب به موږ تقدیري وایو. لکه دلته کې ګورئ تقدیري دې ته وایي چې دا به پټ وي، ښکاري به راته نه. لکه دلته کې جاء موسی، جاء فعل موسی ولا فاعل، نو په حالت د رفع کې موسی راغی، رأیتو فعل فاعل موسی ولا دلته کې موسی مفعول به، په حالت د نصب کې موسی راغی، مفعول به واقع دی او هغه موسی راغی، مررت بموسی، او دلته کې مررت فعل فاعل با جاره موسی مجرور جار مجرور متعلق فعل ده، او دلته موسی کې چې کوم دی نو په حالت د جر کې چې کوم دی نو موسی راغی، یعنی په درې وړو حالتونو کې چې کوم دی نو سره راغله موسی موسی موسی. نو دلته کې حالت رفع چې کوم دی نو ضمه تقدیري سره دی، دلته حالت نسبی فتحه تقدیري سره دی، او دلته حالت جری کسره تقدیري سره دی. په دې ماشوم موږ پوهېږو چې بچي په اسم مکسور کې چې کوم دی نو اعراب به څه راځي؟ هغه به تقدیري راځي، هغه به چې کوم دی نو لفظي نه وي، یعنې ښکاره به موږ ته نه وي، څنګه چې د نورو کې په اعراب بالحرف کې او اعراب بالحرکت کې چې کوم به موږ ته ښکارېدل چې موږ وایو رفع دلته کې ضمې سره راغله او به هم خوله پکې، نو دلته کې رفع ضمې سره ده خو چونکې پټه ده، او په هغې کې به چې کوم دی نو څه هغه به ښکاره وه، لکه رجلون کې یا مسلمون کې به چې کومې موږ ووایو. نو ماشوم به په دې باندې پوهېږو چې دلته به رفع ضمې سره وي خو تقدیري وي، پټه به وي. دلته به نصب چې کوم دی نو فتحې سره وي خو هغه به تقدیري وي، پټ به وي. دلته چې کوم دی نو دا په حالت د جر کې دا جر چې کوم دی دا به کسرې سره وي خو څه به وي؟ تقدیري به وي. نو د اعراب لفظي په شان چې کوم دی نو ښکاره به نه وي. نو په دې باندې ماشوم څه وکړو؟ په دې کې د ماشوم څه کوم دی نو اجرا کړو او په دې چې کوم دی نو پوهې کړو.